موسی علیه السلام له چې کله دوی رالل موسی علیه السلام ته د الله طرف حکم وشو چې ان الله یأمرکم ان تذبحوا البقره چې الله طرف حکم وشو چې تاسو یو غوا قتل کړئ. اوس بقره په عربی کې غوا ته ویل کېږي او ویتم ها د دوه احتمال پکې شته. غوا ته ویل کېږي ویتم او تانوی سے مخکې ذکر کړی په تفسیر کې چې اصل کې دا غوا ځکه چې لاندې تفسیر کې ذکر کېږي چې نه حل کړي او نی اوبر استی دغه نه نو دا دوه کارونه څه کوي غوي کوي نو هغه په دې احتمال کې چې دا غویا خو بقره غوا وی دوه ته ویل کېږي. نو تاسو ته مخکې ذکر کړی چې دې په ځړ کې اصل کې د دې د قدر قیمت مو نو الله رب عزت چې کوم دې ته حکم نه دی وکړو نو دوی له ساجي بیا کول نو دوی نبی رسول دی موسی علیه السلام ته فرمایي قالوا اتتخذنا هزوا آیا کني سیمونګه پټو کو سره نتم سره ټوکې کې نو موسی علیہ السلام سو فرمایل قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ز پناه غواړم د الله سره چې ز شم د جاهلان دا کار د جاهلانو دی ها چې دا ټوکی کول زینا قتل او بس ټوکې ټقال کول خندا کول بی توکا البته یو د یو واقعي مطابق یو خبره کې او اغینه چې کم دی د خلکو ته ظرافت څخه پیدا رسی نو بیا صحیح ده خو د واقع خلاف ټوکی کول د چا استهزاء کول نو اکثر په دې کې خبره جنگ جګړه شدت ته مورسي او قتل او غارت ته مورسي نو چې انبیا د دین معصوم دي د ګناه نه نو د دې وجنه موسی علیه السلام فنا وغوښته د جاهلانو نه د دې تور د جاهلانو موسی علیه السلام ته داسې سوچ کو نو الله فرمایي قالوا دولنا ویل هوی وقال لنا دفرز مونږه ربک یبین لنا درخلنا چې بیان کړی مونږ ته ما هي چې څنګه ده هغه قال انه يقول موسی علیه السلام چې بشک الله وای چې وی د دینه بقره لا فارز ولا بک دا سغوا چې نو بوډي وی او نو بچي دی ځان ته شیز ګرانه وخه دی دا ځان ته ګرانه حدیث مبارک کې راځي فلما شددوا على انفسهم شدد الله دی په خپل قزان باندې خپل لفظونو باندې زیاته وکړو نو الله چې کوم دی نورم په دې سیوا خو کو دوی لپاره حدیث مبارک کې راځي کو دوی چې تعام غام رانی ولې اعلان کړی وي وا وای رانی ولې بس کار بشو خو دوی څو کړل دوی ته پوښتنه شروع کړل آیا دا غوا ځواني کوي ښا چې ځوانه بوډي چې ځوان شي نو بیا به دا د یو بسنګ رنگي دا بچی کم دی د دې رنگ بسنګي دا په صحت کې څنګه ډک به د غوښنه ډک بني دا سوالونه اوان بین ذالک بلکې بیا الله رب عزت ورنه چې نه دا نه ډیره بوډي نه ډیره ځواني دا په منځ کې د دې ففعلوا ما تؤمرون پس وګورئ هغه چې د کومې د حکم کیږي نو الله دې ځان تګرانو نو الله مت حکم سیوا کو سوالونو سره همیشه لپاره ډیر سوالونو سره خبره ګرانیږي نو دې ځان ته چې خبره ګرانه کړه نو موسی علیه السلام دغه غو کته دغه حساب وکړو نو دا یو الکو چې هغه د مور پلار ډیر فرمانبردارو او الله رب العزت د دې فرمانبرداري د وجې دته چې کم دی داخله کو رسیدل چې د الله د حکم نه یو کارم بغیر نه کیږي نو الله رب العزت دغه الک دا رسول او د دې الک په دې دنیا کې صرف دغه مال چې دغه غوا او دا به صحابه سرند او باسله او ما خام به بوتنا خپل مور له په پي ورکول او چې څه گزاره وي په دې به کېده نو دې الک ته چې کم دی اخر کې را رسیدل نو دې چې کړه دا غوا بدن او غوښته چې دوی دا غوا زمو پکار ده او ټول خپل دغه واقع او بیان کړ نو الف وی چې به زه خو تاسو له درکوم او په یو شرط باندې چې دا تاسو الاله کوي د دې چې دا څومره سرمن دا سرمن به تاسو پس کې واچوي په دې سرمن کې به تاسو مال 1000 واچوي دینار براله واچوي او هغه براله ډک نو چاسو نشو زمان داغي ودا قیمتي نو په دې قیمت باندې دل بیا ورکو دي چې بل لار نه ځکه چې دوی کومه خکړه چې زیات رنگ دي او تندرست دي ځوان دي وي نه ډېر بوډي وي نه ډېر بچي وي درمیانه حالت دي او د څومره حساب کتاب چې دی خپل دی چې هغه رنگ نشي نظر نشي نو داسې چیز دی غوښتو نو دوی ځان ته خپل ګران کا نو اوس مسله دا شو چې دغه یو غوا او د دې سره بل چويس نو دوی دغه غوا په دغه قیمت واغسته اوس مسله دا ده چې آیا سیس ګران خرڅول شي او کنو سیس څومره ګران خرڅول شي نو دلته اوس مسله دا ده کو تاسو یو سیزي او ستا په خپل ملک کې ودا صدر دی زما
در 500 روپو دی. اوس زما د ملک سیز دی دا زه په 100 روپیم خرڅولی شم، دا زه په 100 روپیم خرڅولی شم، څه حرام نه دي. خو بطور انسانیت به زه څه کومه، زه به دا د منډۍ او د وخت د مناسبت چې کوم مارکیټینګ دی د هغې نه سوا به زه دا نه خرڅوم. کو د هغې نه سوا زه دا خرڅوم نو دا زیاتې دی، خو حرام نه دی، ګورئ ناجایز نه دي. او دغه شان دي دغه غوا په دغه قیمت باندې واغسته، چې په دغه قیمت واغسته. نو اوس مسله دا وه چې موسی علیه السلام دوی ته مخکې آیات کې ذکر شو چې د دې به دغه غوا چې تاسو کله حلاله کوئ او دوی ته دا حکم و چې دا کوم مړی تاسو کره پروت دی، دا کوم مړی تاسو کره پروت دی، د دې غوا یو عضو به راولئ او د ده سره به ولګوئ، دا پې ووهئ. نو چې دا پې تاسو سم ووهئ نو دا به راژوندی شي، دا به وایي چې زه پلانکي قتل کړی. نو موسی علیه السلام دوی چې کله دا غوا حلاله کړه ذبح کړه، نو مفسرینو څلور قوله لیکلي دي. د دې زړه راواغسته دی مړی ته وو، د دې سینې راواغسته دی مړی ته وواله، د ده لکۍ راواغسته دی مړی ته وواله، یا د ده ژبه راواغسته دی مړی ته وواله. دا څلور چې دا دی مړی ته وواله نو هغه راژوندی شو چې دا پلانکې زما لپاره څه دي